بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اسماء اللہ الحسنہ کے اللہ الرحمن والرحیم باندے بحث شوی دے. نن چې د کوم اسم نه بحث کو هغه دی مالک. سورۃ الفاتحہ کې قرآن مجید د الله په باره کې فرمایلی دی چې مالک یوم الدین. سورۃ آل عمران کې فرمائی چې قل اللہم مالک الملک. دې دوو ځایونو کې مالک د دې اسم یا د صفت استعمال شوی دی د الله دپاره. یو ځای دریم دی یا مالکو، لیکن د هغې نه مراد الله نه دی بلکہ جہنم داروغہ دے مراد دے. چونکہ دا لفظ عربی دے او ښکاره دا چې د عربی د هر یو لفظ د پاره څه روټ وي، څه بنیاد وي، څه مصدر وي. د دې مالک د پاره څه روټ دی، څه مصدر دی. ادویم ادارہ چایا قرآن مجید کے کم مصدر منگا وایوس نو دا غینا یوازے دا مالک استعمال شوی دے او کنا دا ملیک استعمال هم شوی دے او دا ملک استعمال هم شوی دے. ملک او ملیک دا دواړه استعمالات هم دا مالک ہوندی دی. لکه مصدر یو دی چې کله مصدر یو شي نو ټول مشتقات هغې کې بعد د مصدر بنیادی معنا موجود دی. امام زجاج چې کوم کتاب لیکلی دی شرح اسماء الله الحسنہ، د هغې 13 صفحه کې لیکلی دي چې دې روټ دی ملک او اصل الملک فی الکلام الربط والشد. مالک ملیک ملک د دې ټولو دپاره یو روټ چې کوم دی د هغې بنیادي معنی ده الربط والشد، تړل، پختګي او سختوالی. یعنی په دې اسم کې به دا اوصاف موجود دي. بیا وایي یقالو ملکت العجین املکه ملکن. عرب چې دې لفظ استعمال کوي نو د هغې لپاره استعمالی دا خبره چې ملکت العجین، عجین دا وړو ته وایي. زنانا چې کله وړو اغږي نو هغه ډېر په بهترین ښکلې طریقه باندې اول واغږي نو بیا یا سخت ونیسي یا یې نرم ونیسي. چې سخت ونیسي نو هغه خمبیره کېږي ډېر سات بس، او چې نرمې ونیسي نو هغه خمبیره کېږي لږ زر. کله چې سختۍ سره وړه واغږلی شي نو هغې دپاره لفظ استعمالیږي ملکت العجین. اذا اشتدت یا اذا اشتدت عجنه، چې کله یو سړی د هغې اغږل ډېر سختۍ سره وکړي نو دې ته وایي ملک. و دې لفظ اثر دا مالک ملیک او ملک ټولو کې موجود دی. لکه عربي لفظ دی.
مقصد دا دی چې الله رب العزت کائنات خالق و مالک خود دی، جوړون کې دی، لیکن دی په کومه طریقه داغه ملک دی یا داغه بادشاہي ده. مقصد دا دی چې ډېر په سختۍ سره الله رب العزت دا پابند کړي دي. ته دې چلول الله ټیک دی چې د ملائکو په ذریعه کوي، لیکن هغه چلول هغې ته انتظامی امر وي، اختیار د الله دی، اختیار د الله دی، سر موږ دا تجاوز نه کوي. الله چې دې ته څه ویلي دي د هغې حکم خلاف نه کوي. الله چې کم سیز د کم کار دپاره پیدا کړی دی، سوال نه پیدا کېږي چې د هغې مخالفت وکړي. د مالک دا لفظ دا هغه اختیارمند نه دی کوم چې مونږ پښتو اردو کې استعمالو، په دې کې د شدت لفظ به موجود وي. یعنی الله چې دنیا پیدا کړه نو سختۍ سره دا د هغه په اختیار کې دي. اوس د دې مالک هغه دی، د دې منتظم هغه دی. مونږ ویلو چې کله سړی اسماء حسنا وپېژني نو بیا د الله اوصاف هم وپېژني او بیا شرک او توحید هم وپېژني. د الله نمونه یا اسماء دا اصل کې بنیاد دی د الله توحید دپاره. کوم آیتونه چې ما لوستي دي نو په هغې کې هم د دې لفظ استعمال شته دی، لیکن یو دی د ما لا یملکو استعمال. ادویم استعمال د 15 آیت د سورۃ النحل مملوکن، یملکو او مملوکن. دا انشاءاللہ چې مثال واضح کو نه پته بولېږي چې مثال څه مطلب دی. قرآن مجید کې چې مونږ سورۃ الفاتحه وایو نو پای کې دی مالک یوم الدین. مالک منی اختیارمند. پښتو کې مونږ سره د دې اسماء او د ترجمې لپاره څه شی نشته دی، ځکه مونږ د مفهوم خو واضح کو، لیکن د دې لپاره د لفظ معنا مشکل لپاره په اردو کې پښتو کې. هغې وجه دا ده چې مالک که صحیح معنی ته کې نو څنګه به کې، یعنی هغه ذات چې د هغه په اقتدار کې دا په سختۍ سره موجود دی هغه ته مالک وایي. هغه نه سوا بل څوک په دې کې دخل اندازي نشي کولی، نه څوک د دې اختیار لري چې دا چاله ورکړي او نه څوک د دې اختیار لري چې چا نه واخلي. د مالک د دې لفظ عقیده چې کله مسلمان وساتي نو دی په دې پوه شي چې څه شی به هغې کېږي چې الله یې وغواړي، او چې کله الله نه یې غوښتی نو هېڅ کار به نه کېږي. اذن دا الله به ضروري. خدا خالص توحید دی. توحید باندې کې انسان کلکېږي نو په دې به کلکېږي چې دی اسماء الله الحسنا پېژني، د هغې د مفهوم نه واقفي او په هغې عقیده هم وي. نن د شرکونو بنیاد په څه شي باندې دی؟ یو سړی شرک کوي نه ولې کوي؟ هغه په دې بنیاد کې چې فلان کې هم ګنده اختیارمند دی. اختیارمند څوک نشته. اولاد که الله درکوي نو در به یې کوي، او که الله یې نه درکوي څوک یې نشي درکولی. یو مصیبت که ستانه الله لرې کوي نو لرې به یې کوي. که ټول همدردان ستا جمع شي نو هغه مصیبت ستانه نشي لرې کولی کوم چې الله رب العزت تعالی درکول غواړي. دا به ظاهر وړه غوندې عقیده ده، خو دا ډېره مشکل عقیده ده. او چې کله سړی د عقیده وساتي نو دی در بدر خپل سر نه ښکته کوي. دی باغیرته وي، دی بې غیرته نه وي. دا هر دربار کې چې سر به سجود وي، دا ولې سر به سجود وي؟ هر ځای کې دی ټیټ ټیټ کېږي. د هغې وجه نور څه نشته دی ما سوا د دی نه چې دی د الله رب العزت په صفت د ملکیت نه پوهېږي، د ملکیت نه پوهېږي. ورکوونکی خو الله دی. انسان که تعالی درکوي نو هغه د اسبابو لاندې درکولی شي. خلک بحث ګډوډ کي چې ولې مخلوق څه نشي کولی؟ وی مخلوق د اسبابو لاندې کار کوي، خالق بې اسبابو کوي. مسلمان له په دې خبره پوهېدل پکار دي.
زمونږ خلک چې د مخلوق نه اولاد غواړي نه هغې مخلوق سره اسباب شته دی د اولاد. یو سړی د قبر خوا کې ودرېږي او هغه ته وایي مال اولاد راک، غواړي خلک. اوس که هغه سړی ژوندی دی بالفرض د مونږ دا ویلی شو چې دی به دم واچوي، او زمونږ دا ایمان دی چې الله قرآن کې شفا اچولې ده جسمانی او روحانی دواړه. ممکن دا الله ہوگی پا غیبان نے بیا بیا اللہ کئی، لیکن سبب ایسا شیشو دا اللہ کلام یا شرعی روکیا یا بھئی اسڑے معلوم کی چے اولاد دول نکی سپرمز کمے کم طرف ترے داغے طرف بے علاج کی نو ممکن دا چے اللہ اولاد ورکی خود دوائی بخوری. یہ توی دا اسباب دلان دے. دیکھے جگڑا نشتا، جګړه دی خبره کې دا چې یو سړی یو قبر له لړ شي هغه ته یې مال اولاد راک. نو سوال دا یې به یې څنګه ورکوي؟ آیا هغه علاج کوي؟ علاج نه کوي. آیا دعا کوي؟ نه کوي. ځکه قرآن فرمایلی هم عن دعاهم غافلون. هغې د خلکو د دې چغو نه بې خبره دي. قبر کې مړی دعا هم نشي کولی چاله. آیا علاج کوي؟ نه علاج کوي، نه دعا کوي، نه دم اچوي. نو کم دی نه به اولاد کېږي؟ دې ته عقیده د شرک په دې وجه وایي چې د مخلوق نه هغه څیز غواړي چې هغه د اسبابو د لاندې نه راځي. ما فوق الاسباب څیز د الله نه غوښتل پکاري، مخلوق نه ما تحت الاسباب غوښتی شي. سر دې خوږېږي نو ډاکټر ته ووایه سر مې خوږېږي علاج را لوک ہوگی بے شک. بیا هم د الله رضا ده چې هغه علاج کې هغه اثر اچوي که نه اچوي. په دا باریکۍ باندې انسان الله هغې پوهېږي چې دی د الله اسماء وپېژني، د الله ذات وپېژني. د الله رب العزت ذات هغه لیدلی نه شي، دا یې کتل دی عالم کې نه شي کېدی. البته الله په صفتونو پیژندی شي، انسان به الله پیژني په صفاتو. الله ته وایي مالک، مالک یوم الدین کې دغه تصریح موجود ده. دارنګې صورت آل عمران کې قل اللهم مالک الملک هلته کې هم د مالک تصریح موجود ده. نورو ځایونو کې ملک، ملیک او مملوک دا استعمالات شته دی، لیکن یو ځای چې کوم ځای کې مالک راځي نو هغه د الله د پاره نه دی، هغه د جهنم د داروغه د پاره راځي چې مالکه خپل رب ته دی ووایه چې لیقضي علینا مونږ دې مړه کړي. اوس مالک او ملک کې فرق دی. ملک بادشاہ دی، د مالک حدود د هغه اقتدار هغه لا محدود دي، د هغه د بادشاهۍ حدود لا محدود دي، لیکن د ملک د بادشاہ د اقتدار ځایونه محدود دي. الله ته بېشک ملک ویلی شي، قرآن مجید کې ملک الناس استعمال الله لپاره شته دی. دلته کې سوال لغه نه دی، سوال دا چې کله مونږ وایو چې مالک یوم الدین د دې به څه معنی؟ خبرې مه کوه لږه پاسه دې خوا جدا شه ده نه. مالک په مفهوم کې وسعت دی، ته اختیارمند وي. ملک دی یو خاص حدی. اوس کله چې مونږ سورة الفاتحه کې اقرار کوو چې مالک یوم الدین، د دې څه مفهوم دی؟ معنی به صحیح د دې عام معنی خلک کوي بادشاہ دی د بدلې دروازې. تا ملک نه دی ویلی، تا خو مالک ویلی دی. مالک او ملک کې خو ځمکې اسمان فرق دی.
قرائتونه شته دی شک د دی ملک یوم الدین قرائت شته دی کم خلق چې عرب ملکونو نه واقفي عمان وغیره نه شارجه دغه علاقې هلته خلق د دې تلفظ ملک یوم الدین کوي او دا قرائت ته متواتر دی البته دې باب کې دا یو پابندي شته دی چې کومه علاقه کې کم قرائت دی نو د هغې قرائت نه سوا قرائت باندې قرآن نشي ویلی د هغې وجه دا ده چې عوام نه پوهېږي د هغې خیال به دی چې دا ګندې قرآن نه دی بل څه شی دی او د قرائتونو نه چې کله علما ناواقفي نه عوام خو ته بلکل ناواقفي د دې وجه نه علوم القرآن باندې چې کم خلق کتابونه لیکي نه هغې دا وایي چې د رسم عثماني اتباع لازم ده او کمه علاقه کې چې کم قرائت ته نو بس صرف هغه دی ویلی شي د نور اجرا دی نشي کېدی د هغې وجه دا ده چې عجم په مالک او په ملک کې نه پوهېږي دی پوهېږي چې دی خو غلط لیکلی دی ګندی خو د الله رب العزت کتاب د هغې نه واسې یو بازیچه جوړه شي یو باډیو به دی جوړه شي څوک به یې ځان ته راخکي څوک به یې ځان ته راخکي د دې وجه نه قرآن مجید په باره کې چې انسان څه وایي نو هغه یې د علم په بنیاد وایي د خپل خیال په بنیاد دی نه وایي چې زما خیال له زما خیال له یقیني خبره دی کوي خو د مالک معنا هغه د سړی د بادشاه نه کوي د بادشاه لپاره لفظ دی ملک ملک الناس د مالک او د ملک منځ کې ځمکې اسمان فرق دی مونږ وایي د مالک مقابله کې مملوک یي مونږ ټول د الله مملوک یو د الله بندگان یو د الله غلامان یو لیکن د ملک مقابله کې مملوک نه ګوره د بادشاہ مقابله کې رعایا یي مملوک اور رعایا کې فرق دی دارنګه مالک هغه خپل مملوک خپل عبید هغې سره چې څه کوي نو کولی شي هغه ته اختیاري لیکن بادشاہ ته د اختیار نه چې هغه څه کول غواړي نو کوي دی دا پاکستان دی دلته کې سیاسیان څه کوي نو کولی شي او ډېر صاحبان پکې داسې وي چې اول مسلمانان یو بیا هندوان هم شي پوه ټول عمر یې د پاکستان خوړلي او بیا د پاکستان مخالفت کوي نو بیا چې یو ګاونډي ملک ته ځي نو هلته هغې یې چونکې پرېږدي نه نو بیا وایي زه هندوکېږم خو پرې مې د خپل ملک پاکستان کې زموږ سیاسیان دغه دي چې دا خلق زمونږ ووټونو باندې لړ شي وره د بیا ځان زمونږ مالکان ګڼي او دا قوم زمونږ ډېر بې ضمیره دی دی خرڅېږي هر ځای خرڅېږي هغه سړی چې هغه په سایکل راشي تا پسې دې لپاره چې ووټ ورله ورکېده او چې راځي نه هېڅ درک یې نه لګي 15 کاله پس د هغه حالت بدل شوي مونږ بیا هم د هغه د زنده‌باد چغې وخ د خلقو ځان نه مالکان جوړ کړي پکار دی چې قوم کې بیداری موجود دي چان پټک کې دی د کوشش وکړي د یو داسې سړي انتخاب دی وکړي چې سم سړی خو اصل خبره خو بدله ده د عوامو اکثریت بیکاره ده که نور څه وجه نشته دی د عوامو اکثریت هغه بیکاره دی هر سړی کرپټ دی هر سړی د هغه په د بل په جیب باندې نظر دی چې پیسې به دې څنګه وام دی به څنګه دوکه کوم نو د یو قوم چې 80% 90% خلق دغه شان دي د دې مشران هم دغه شان دي ترکمې چې قوم خپل ځان تطهیر نه دی کړی د خپلو اخلاقو تطهیر یې نه دی کړی د خپلو عقایدو تطهیر یې نه دی کړی دا به روان وي دغه شان دا په انقلاب نه سمیږي دی لغواړي د زړونو انقلاب هغه دا چې زما او ستا معامله سم شي
زمونږ خلک بیا هغه د خدایتوب مرتبې ته ورسېږي. دا هر ځای کې دا مسله یې یو سړی چې وزیر شي نو یوازې هغه نه بلکې د هغه بال بچ ته بیا ګوره، د هغه خپلو خپلوان ته ګوره، او خالص فرعونان خبره ورسره نشي کولی. دا ولې دا د مالکیت درجې ته ځان رسولی دی. مالکیت درجې ته ځان مه رسوه، مالک یو دی. ملک او مالک کې آخري فرق دا دی چې مملوک د خپل مالک نه هر څه غوښتی شي. مونږ د الله مملوک یو، د هغه نه ډوډۍ هم غواړو، خوراک ته هم غواړو، رزق ته هم غواړو، ښه مستقبل ته هم غواړو، اولاد ته غواړو، مالداري ته غواړو. لیکن رعایا د خپل بادشاہ نه امن و امان غواړي، صرف عدل او انصاف ته غواړي، د ظلم لرې کول ته غواړي. ځکه نور څه هغه نشي کولی. زمونږ خلک دغه هم نشي کولی. ځکه یو سړی چې هغه مالک هم نه دی، هغه د مالک په عهده باندې ځان فایز ګڼي، اب څه کار وکړي؟ الله مالک دی، ملک نه دی دې ځای کې. هلته چې راځي ملک الناس، د هغې اصطلاح مقصد جدا دی. هغه دا چې اصل کې هغه د انسانانو د ځوانانو د اصلاح دپاره. یو انسان، یو نارینه یا زنانه چې کله د عمر پختګۍ ته ورسي نو بیا د هغه نه ځان رک شوي، هغه ډېر اکړ اکړ کې چلیږي، ګرځي، سینه یې راښکلي، د هغه خیال دا دی چې رګنې زما په شان کائنات کې څوک نشته. د هغه تنبیه دپاره الله وایي ملک الناس. ته څه نیغ نیغ کېږي، یو ذات شته دی چې هغه د خلقو بادشاه دی. ستا غوندې خلک هغه ډېر منټونو کې سموي، ټایم پې نه لګي د هغه، او تنبیه په طور دی. الله د هغه اسماو کې د مالک صفت دی کې شدت موجود دی. الله اختیارمند دی لیکن سختۍ سره. یو سړی یو ځای کې پاتې کېږي، کور کې دی، جماعت کې دی، ملک کې دی، اقتدار کې دی، څه نه څه ځای کې به د هغه نه سستي کېږي، معامله به ته ډیل وخوري، وبخویږي. لیکن د الله کائنات دا د هغه د ملک نه بهر نشي ہوتی. دا ډېر شدت سره هغه نیولی دی، هغه نظام داسې ورکړی دی. سورت یاسین تاسو ګورئ، په کې قرآن مثالونه خو ګڼ ورکړي، خو یو مثال دا دی چې للشمس ینبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. دا هغه نظام دی. څومره کلونه کېږي چې دا ځمکه اسمان پیدا دي، دغه نور دی او دغه سپوږمۍ ده. نه نور د سپوږمۍ نه مخکې شوه، نه سپوږمۍ نور لاندې کړه. انسان که داسې یو شی جوړ کړي، خامخا یو ټایم راشي چې برباد شي. لیکن زرګونه کال شوي دي، لکونه کال شوي دي چې الله کائنات پیدا کړی دی، دې کې هېڅ څیز د خپل ځای نه دی وړلی. للشمس ینبغي لها ان تدرک القمر. نور د پاره مناسب نه دی چې سپوږمۍ لاندې کړي. ولا اللیل سابق النهار، او نه شپه مخکې کېدونکې ده په ورځ باندې. بیا کمال دا چې کلن فی فلک یسبحون، دا ټول په خپل مدار کې چکر وایي. د دې هر څیز ځان له ځان یو دایره ده، پای خپله دایره کې دا ټول روان دي، لیکن تصادم نه راځي. او تصادم چې کله راغی بیا به قیامت. نو الله مالک دی. د دې عقیدې موږ ته فایده څه ده؟ څه خلق شته دی داسې چې هغوی د الله دپاره د ملکیت په صفت کې هم تعویل کوي. لکه امام غزالی، امام رازی، دارنګ امام زمخشری، درې واړه د الله دپاره څه وایي؟ دا ټول مخلوق د هغه مملوک دي، خو د هغه دپاره د مالکیت اقرار نه کوي. یعنی د الله د مالکیت د اختیار مندۍ اقرار نه کوي. د دې نه بس یوازې شرک بل څه
چې دا خو ټیک د ټول د هغه مخلوق او مملوک دي لیکن د الله لپاره استعمال د مالکیت نشته. دا بیجا تعویل چې شروع شي بیا لوی لوی خلقي او دا اوته بوته وي دا اوته بوته وي بیا چې کله ټول د هغه مملوک دي نو الله یې مالک دی او قرآن دوه ځایه الله ته مالک ویلی دی لہذا الله مالک دی خو د هغه ملکیت نه دی کوم چې د مخلوق دی. مونږ چې نه وو کله نو زمونږ خو څه شی ملک نه و. د چا 80 کاله عمر دی چا 80 کاله عمر دی چا 10 کاله عمر دی دی چې کله نه و نو د ملک اوسو اختیار یې نه و. لیکن داسې وخت نه و چې الله نه و داسې وخت نشته چې الله به نه وي آینده هم داسې وخت نه وي چې الله به نه وي. الله اول او آخر دی لہذا هغه د هر چیز مالک دی. انسانان اړو ژوندي دي بالفرض صاحب اقتدار هم دي صاحب اختیار هم دي لیکن ډیرو خلکو سره ډیر څیزونه نه وي اختیارمند نه وي. یعنی بعض خلک تاله یو کپ چیم نشي درکولی ولی بیچاره سره درک نه لګي. داسې خلق به مي چاله کپړې نشي اغستی بل چاله سکې ځان لم نشي اغستی ول لاس کې څه شته نه. نو که د یو سړي خیال لایي چې د الله مالکیت هم دغه شان دی څنګه چې زمونږ دی نو دا بېلارې د ظالم د الله هر صفت د هغه د شان مطابقي. دې وجه نه اهل سنت والجماعت وي الله مالک دی او مخلوق د هغه مملوک دی. الله اختیارمند دی کېږي هغه څه چې الله غواړي ټیک ده هغه یو نظام دی. الله داسې کولی شي چې د پلار مور نه بغیر خلق پیدا کړي. آدم علیه السلام یې پیدا کړی حوا یې پیدا کړی دغه شان د سیده مریم زوی پیدا کړی د بغیر د پلار نه سیدنا عیسی. دا الله د قدرت مظاهر دي ولې مالک دی هغه اختیارمند دی. هغه چې وغواړي نو یوسف علیه السلام جیل ته لاړ شي او کله چې هغه وغواړي نو زکریا علیه السلام هم خلق مړ او کله چې هغه وغواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوي لیکن کفار نه یې نیخ. د دې عقیدې فایده دغه ده چې د الله په ذات باندې کامل بھروسه کامل یقیني چې کېږي به هغه څه چې زما رب غواړي ولې اختیار د هغه دی. انسان اسباب استعمالی او د عقیدې چې اسبابو کې که زما رب غواړي نو اثر به راشي او که رب نه غواړي نو اسباب څه کار نشي کولی. دا عقیده انسان د مایوسۍ نه هم بچ کي او دا عقیده انسان د تکبر نه منې کی چې ګنې زه اختیارمند یم. اختیارمند صرف او صرف د الله ذات. بعض چې مونږ کوم شروع کړو نو سورة الفاتحه کې د الله په اسماءو کې لومړی اسم الله او دویم رحمان او دریم رحیم او لیکن رب ما پرېښی دی رب العالمین شته بګېږه دا مولې پرېښی دی څه وجه ده. اصل دارا چې کوم دې باب کې احادیث نقل لی دوا چې هغې ته د اسماء الله الحسنى تفصیل وی هغه تفصیل اصل کې د رستو د حدیث د راویانو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیلات نری بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی دي چې د الله یو کم سل نمونه دي او چا چې د آیات کړل په دې عقیده وساتله ویې لوستل دی و جنت ته ځي. تر دې حدیث صحیح دی ټیک دی لیکن دې کې چې رستو کم تفصیلات دي چې دای نوم دی دای نوم دی دای نوم دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان نه دی بلکې دا بعضې روات حدیث نقل کړي دي. کم خلک چې حدیث هغې ویلي د استاد نه په دې هغې پوهېږي او چا چې تش کتاب ویلي نه په دې جنګ کوي چې ولې حدیث کې نه راغلی. کومو محدثینو چې تفصیل کړی ده دی
هغې په دې کې رب نه استعمال کړی که دا حدیث وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح دا تقسیم دارنګې د اسماء او تفصیل په دې کې رب خامخا وی لکه دا د الله اسم دی د الله صفت دی قرآن او حدیث کې ډېر ځای دا راغلي انشاءالله چې زه بحث کوم بیا به ځایونه وښیم چې کم ځای کې دا راځي ما رب العالمین قرآن کې وګوره څومره ځای راغلی خدا وشي کله کله دې ته خطاګانې وایي زمونږ خلک خو د خطا نه دی قایل دته خو هر سړی پیغمبر ښکاري هر عالم د نبي په مرتبه ناستي نعوذ بالله من ذلک دا لوی لوی خلک یي بیچارهګان د غلطۍ یا د خطا شکار شي موږ له هغې پورې خندنی نه وي پکار بلکې د هغې د بخښنې سوال پکاري چې الله ته ورته دا خطا معاف کړي ځکه د هغې محدثینو که دا تفصیل نه وی کړی دا کم چې موږ ته معلوم دی نو موږ به لګیا وو د ځانه مسما جوړول زمونږ خلک دغې ته نه ګوري څه به راشي نو د هغې د اهمیت نه انکار وکړي او څه راشي نو کنځل ورته شروع کړي دا د کمقلو خلقو کار دی دی کې رب لفظ مونږ پرېښی دی چې کله مونږ وګورو سورة الفاتحه کې نو د الله نومونه به شي الله رحمان رحیم رب او مالک دې څلور نه مونږ بحث وکړو انشاءالله آینده جمعه به رب ووایو خو ښه به دا وي چې که مونږ د مالک سره نور مشتقات کم د ملک چې دي هغه ووایو ملیک ووایو عند ملیک مقتدر دارنګې ملک ووایو نو دا د مالک چپټر به کلوز شي دې سره ښه به دغه ان شاء الله اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين